دی مسئلے تا مسئلہ دا اسقاط وائی. کم سڑے وفات شی دبانی منزون و روجی پاتی شی نو دے خمر دے قضین شی راوڑلے نو داغی فدیہ دا کئی پست مرگنا غیت اسقاط وائی. زمانگ استاذ و اکثر ملگری دے مسئلے تا دا ټولنا کمزوری مسئلہ وائی. دا اصل کی مشکل دے دے کے دیں چی پا مسئلہ بانے پویدل دا یو گران کار دے. کله چې په مسله باندې سړی پوه شي بیا ټول مشکل ختمیږي. نو نن مسلې ته څلورو خبرو ته فکر کوئ. یو به د اسقاط تعریف درته وکړم. اسقاط څه معنا ده؟ دویم با دا حیلی تعریف درتا وکم. حیلہ سمانا دا. درم با دا مرکب اضافی حیلت الاسقاط خبر درتا وکم. کلمو چه دادری خبریں دا زدکڑیں مشکل محل کی. تعریف د اسقاط، تعریف د حیلے، اقسام د حیلے، بیان د حیلت الاسقاط. دا څلور خبرې. اسقاط څه معنا ده؟ اسقاط الموسوعة الفقهیہ د کویت یو فتاوه ده 45 جلد کې. هغې کې وایي اسقاط وایي ازالة الملک والحق. دا ستا مال چې په ملک ده دا مال د خپل ملک نه ختم کې او یا پردی حق در باندې ده هغه د ځان نه لرې کې نو دې ته اسقاط وایي. لازمه معنی دا ده چې سړی قرضدار شي او قرض ادا کی دی قرض ادا کولو ته اسقاط وایي. اسقاط معنا د خپل وګونه پردی حق لری کول او خپل وګي خالی کول دیتا اسقاط وائے. تقریباً دنیا کے بسوک پیدا نہ کہیں چہ دا اسقاط منکری خدا چې دا منکر ښکاري نو دی پوهیږي نه دته دا معلومات نشته چې اسقاط څه شی دی.
اسقاط معنا پردې حق چې ستا په اوږو پروت دی هغه د ځان نه لرې کې دې ته اسقاط وایي. قرض ادا کول نو انسان قرضداری کیږي. کله د بندگانو قرضدار شي هغې ته حقوق العباد وایي او کله د الله تعالی قرضدار شي هغې ته حقوق الله وایي. په خبره خو پوهېږئ. چې د بندگانو قرضدار شي نو قرض به ادا کې که نه. چې ژوندی روپۍ به ورکې الله تعالی انسان ته هر شی بخي خو پردی حق نه. زمونږ او ستاسو معاشره کې هم چې څوک چانه قرض واخلي او بې نه ورکوي نو خلک ورته ښه نظر نه کوي. ولې دا سړی اسقاط نه کوي که نه. هلکه چې قرضداره شوی نو خو اوس اسقاط وکړه او دی وایي زه یې نه کومه نو بیا آینده کې څوک قرض هم نه ورکوي. نو ژوندی سړی چې د خلکو قرضدار شي نو قرض به ادا کوي او قرض ادا کولو ته اسقاط وایي. نو په ژوند کې به هم اسقاط کوي. او که په ژوند کې د الله تعالی قرضدار شوې سار منظر نه قضا شي نو قضا به راوړې که نه دې ته اسقاط وایي که نه. ستا په ذمه د سار مونځ پاتې دی نو هغه به د اوږو نه لرې کوې نو هغې ته دې قضا راوړلو ته اسقاط وایي. روژه دې وخوړه نو قضا در باندې ده نو چې د روژې قضا دې راوړه نو دا د اسقاط وکړه. زکات در باندې پاتې دی حج در باندې پاتې دی قربانی در باندې پاتې ده سرسایه در باندې پاتې ده دې ته حقوق الله وایي. نو په حقوق العباد کې د بندگانو په حقونو کې چې ته ژوندی اسقاط به کوې او د الله په حقونو کې به هم اسقاط کوې قضا به یې راوړي بیا به دې غاړه خلاصېږي. ښه دا په حیات کې په ژوند کې کله چې سړی مړ شي مرګم ناګهانه راځي سړي ته ګوره. الموت یاتی بغتتن مرګ ناګهانه راځي. کله چې سړی مړ شي نو دی کله د مخلوق قرضدار پاتې شي پردي قرضونه در باندې نو اوس دا مړی چې د خلکو قرضدار دی اوس به د قرض ادا کې که نه به ادا کې. وارث به د میراث نه د مړي قرض ادا کوي. دا د مړي قرض چې مخلوق ته ورکوي دې ته اسقاط وایي او دا قرآن کریم لیکلی دی من بعد وصیة یوصى بها او دین. قرآن کریم کې الله فرمایي کم سړی چې مړ شي او د مخلوق قرضدار پاتې شي نو دا قرض به ادا کوي. دغه قرض ادا کولو ته اسقاط وایي.
خلق کوئی اسقاط مسئلہ کمزور ہے، آیت کے راغلی دی د مړي اسقاط ته من بعد وصیت یوصى بها او دین کم سړی چې مړ شي او د خلکو قرضدار نو د ټول مال نه به د اول قرض ادا کوي، د تجهیز او د تکفین نه بعد چې خخ دې کا او کفن دې ورکا، د دې نه پس اولنې حق د خلکو قرض ادا کول دی، ځکه دا د مخلوق قرضدار دی. نو هغې دپاره به اسقاط کوي، د مړي غاړه به خلاصی، د پلار، د ورور، د بچي. دا په حقوق العباد کې چې د بندگانو قرضداري نو به اسقاط کې د مړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابتدا کې غریب وخا، نو چې صحابي به وفات شو، صحابه خو غریبانانو مسکینانو قرضداري به د خلکو، نو چې وفات بشو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به جنازې ته راغی، نو پوښتنه به یې کوله چې دی خو قرضدار نه دی، نو چې قرضدار به رسول الله مبارک وی زه د جنازه نه کوم، صلوا علی اخیکم، په خپل ورور په خپله جنازه وکئ، دی خو قرضدار دی. نو یو صحابي به پورته شي چې قربان د ده قرض په ما دی، نو چې هغه به قرض په غاړه واغسته او اسقاط به وکړه، نو رسول الله مبارک به جنازه کوله. بیا چې رسول الله مبارک مریض شو، دا مالدار شو، نو بیا صحابو ته اعلان وکړه د نن نه بعد که څوک مړ شه او قرضدار ای نو ما ته دې راځي، زه به د هر صحابي قرض ادا کوم، او که مال یې پرېښو نو هغه د ده د وارثانو دی. نو بیا به چې صحابي وفات شو او قرضدار یې به، نو اسقاط به رسول الله مبارک کو، نبی علیہ السلام بکاو. نو رسول الله مبارک د مړو اسقاط کړی، ښه د خلکو قرضونه ادا کړي دي. دا په حقوق العباد کې، په حقوق الله کې، حقوق الله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، ورته وی قربان پلار می وفات شو او د باندې حج فرضو، نو زه ترېنه حج وکم که نه؟ دا حج په حقوق الله کې راځي. رسول الله مبارک ورته وفرمیل اسې که ستا په پلار د خلکو قرضه وه، دین ورباندې او تا دا دین ادا کړی وی، نو ادا کېدو که نه؟ ورته وی قربان ادا کېدو، نو وی حج ته وکړه. د قرضدار وفات ته د الله تعالی، نو رسول الله مبارک صحابي ته وی وی حج ته وکړه. د اسقاط حکم یې ورته وکړه که نه؟ ستا د پلار په ذمه حج دی، نو اوس ادا کړه. بشماره روایات نورم شته، خو بیا مانه خبره اوږدېږي، تاسو هم په مسله پوه کړئ. نو د حج اسقاط په حدیث کې راغلی، تاسو یې د منځونو وښایه، د روژو، د قسمونو. د دې اسقاط د حضور په زمانه کې شوی دی که نه؟ نه، نه دی شوی. ولې؟ ځکه داسې قرضدار یې نه و که نه. صحابه کرام خو نران خلک وو،
هغوی نه اول منځ نه قضا کېدو او چې قضا به شو فورا به قضا راوړله مرګ ته نه پرېښودله قسمونه نه کول روژې نه خوړې نو داسې صحابي نشته چې هغه وفاتي او منځونه پې پاتي روژې پې پاتي او قسمونه پې پاتي داسې صحابي نشته نو ځکه اسقاط د منځ او د روژې او د قسمونو د حضور په زمانه کې نه اخو ناران خلک هغوی نه اول تکبیر نه قضا کېدو نو ما ته یو سړي وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو نیم سل جنازې کړې د صحابه کومه جنازه کې اسقاط کړی مې اسقاط خو یې کړی نو بیا مې ورته د قرض والا روایت وی حقوق الله کې وښایه نو بیا مې ورته د حج والا روایت وی منځ او روژو کې او قسمونو کې وښه ما وی هغه صحابي پیدا کول پتا دي او اسقاط خودل زپما دي داسې صحابي به ته پیدا کی چې فلانه صحابي وفات شو منځونه دې قضا شوي و قضا نه در راوړې او روژې خوړلې وې قضا نه در راوړې او قسمونه یې کړي و کفاره نه ده ورکړې داسې صحابي پیدا کول ستا کار او په هغې کې اسقاط پیدا کول زما کار دا خو مونږ او تاسو کې سستي ده مونځ قضا کو بیا قضا نه راوړو روجی اخرو بیا قضا نه راوړو او ناران خلکو اول تکبیر ته نه فوت کېدو خلاصه دا ده چې سړی په ژوند کې قرضدار شي د مخلوق نو د دې قرض اسقاط بکای که په ژوند کې د الله تعالی قرضدار شو نو په ژوند کې به د دې اسقاط کوي کله چې وفات شو او د قرضدار مړ دی د مخلوق اسقاط بکای قرآن کریم کې راغلی او چې کله مړ شو او د قرضدار دی د الله تعالی دی به اسقاط کوي حدیث کې راغلی دی حقوق الله کې اسقاط دی او په حقوق العباد کې اسقاط دی والکه دا ما چې څه درته وي اوس د دې منکر به پیدا کوي اوس مسله اتفاقي ده که اختلافي ده اتفاقي ده څه مشکل دی پکې بیا څنګه وایي اسقاط نه منو هر سړی اسقاط مني دا مې درته اسقاط وي اوس خو پوه شوې دویم نمبر خبره حیله چاته وایي حیله وایي وسیلة بارعة دا یو اوچته وسیله ده تحیل الشیء عن ظاهره چې شی د خپل ظاهر نه اړی ابتغاء الوصول الى المقصود د پاره د طلب کولو د رسولو مقصود ته وسیلة بارعة تحیل الشیء عن ظاهره ابتغاء الوصول الى المقصود یو شی د ظاهر نه واړی بل طرف ته او دې لپاره یې واړی چې مقصود ته ځان ورسئ بعض علما وایي هیله چاته وایي قدرة على دقة التصرف دا یو قدرت ته په باریک تصرف باندې یو شي کې تصرف کوي ډېر باریک دې ته هیله وایي
هیله معنا طریقه کمه چې د ظاهر طریقه ده هغه بدله کی په بل طریقه چې هغه ناشنای او آسان وي هغه ظاهر درته مقصود نه حاصلېږي نو په دې بل طریقه درته مقصود حاصل شي دې ته هیله وایي ظاهر باندې مقصود ته نه رسېږي نو ته دا شی د ظاهر نه واړی بل طرف ته په دې طریقه باندې ځان مقصود ته ورسې نو دې ته هیله وایي طریقه بدلول د ظاهر نه په یو باریک طرف باندې بیا دا هیله دوه قسمه ده یو روا ده بل ناروا ده دی هیله باندې چې کوم مقصود حاصله دا کوم شی ته ځان رسې نو کدا مقصود ستا حلالو نو هیلم حلاله ده او که مقصود دی حرامو نو بیا هیلم حرامه ده دواړه هیلې قرآن کریم ذکر کړي دي ښه حرامه هیلم را روانه ده نن سبق کې داود علیہ السلام زمانه کې بنی اسرائیل دا دریاب په غاړه اوسېدل ټوله ورځ به ښکار کوو عبادت یې نه کوو حکم راغی چې تاسو به هفته کې یو ورځ د عبادت دپاره خاص کوئ خالی ورځ منتخبه شو یوم السبت امتحانونو عجب کار دا چې د خالی په ورځ به سم ډېر میانو د اوبو دا مخه به ترې نه ښکارېده او په بله ورځ به یو میم نه نو شیطان ورته چل وښوده طریقه وی دریاب په غاړه باندې یو بله کنده وکئ او دې ته یو جال ولګوئ چې د خالی ورځ راځي دا جال پورته کوئ نو اوبه به هم ورته راځي او میانم او بیا د یکشنبې په شپه باندې بندوئ نو سار به اوبه تې ځي او میان نه نو د یکشنبې په ورځ به میان رانیسي او دا او میان خو هم د خالی د ورځې و صرف کور ته نه و راوړي نور خو په دریاب کې و که نه جال یې ورته ونه لګو دا طریقه ورته شیطان وښوده او میان خو په دوی حرامو نو دا طریقه هم حرامه ده دې ته هغه حرامه هیله وایي ځکه حرام شی ځان ته حلالو نو کومه هیله باندې چې سړی ځان ته حرام شی حلالی هغه هیلم حرامه ده امام بخاری رحمه الله خپل کتاب کې کتاب الحیل راوړی او شل هیلې پکې ذکر کړي دي ټول حرام دي د دې شلو نه علاوه د په علم کې باقي ټول حلال دي خلک وایي بخاری شریف پتا صورت کړنا حرام هیلې ذکر کړي دي او حلال خوري وي بس هغه پریخي دي قل تعالوا واتلوا ما حرم عليكم ربكم قرآن کریم کې مرাজি راشي کم شی چې در باندې رب حرام کړي هغه درته وي نو باقي ټول حلال دي کنه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم دا ته محرمات ذکر دي خو باقي ټول محللات دي
نو کومه هیله چې د حرام او د حل د پاره یي ځان ته حرام په حلاله دا هیلم ناروا ده او حرام قسم حرام دي نو حرام هیلم قرآن ذکر کړی ده دویمه داسې هیله ده چې ځان ته په حلال حلاله خو حلالو ته ځان نشي رسولی بغیر د دغې طریقې نه او بغیر د هیلې نه هغې ته به ځان رسی که نه نشي ورتلی د کوټې په سر باندې ولاړې او لاندې راکوزېږي نو څنګه به راکوزېږي د کوټې د سر نه لاندې کوزېدل روا دي که ناروا دي روا دي نو اوس به څنګه راکوزېږي ظاهره خدا ده چې خیز راووی نو چې خیز ووی خو پښې به دې ماتې شي نو ته هیله وکې او زینه راوړې او زینه ورته ودرې او په زینه کې جدا جدا لرګي دي یو یو قدم راخلی او راکوز شي دغې ته هیله وایي که نه داسې د کوټې سر ته ختل دا ټولې هیلې دي که نه طریقه ورسره وکې خلک طریقې کوي که نه نو چې مقصود دی حلالي نو بیا هیلم حلاله ده ښه که دغه باریکه طریقه استعمالی نو دام روا دي دام قرآن کریم کې ذکر ده ښه سورة یوسف کې به درته راشي انشاءالله یوسف علیه السلام ته ورونه راغله په دریم کرت او ځان سره د یوسف علیه السلام سکه ورورم راوست بنیامین او د شپې وی دوه کسان به کوټه کې سملي دوی خو 11 راغلي نو دوه کوټه کې نه نشو نو بنیامین پاتې شو یوسف علیه السلام ورته ویلې د ده ورور نشته وی هغه شرمخان وخوړلی وی ښځه دا بیا ما سره سملي نو کوټه کې یوسف علیه السلام او بنیامین یو ځای شو او د شپې ورته ټول الوي زه ستا ورور یم یوسف او سبا ته به دې ساروم د دوی نه ښه ځکه زړه مې در باندې نشي سکه ورور یم او یو چل به کومه یو طریقه باندې به دې سارومه کله چې دوی ته د اوښان بار کم نو دا کمه پیمانه باندې چې زه خلکو ته غنم ورکوم دا به ستا په بار کې کېدم ښه نو چې تاسو زما د دربار نه وځئ نو غا کوونکی به در باندې غاږ وکړي چې و خلکو تاسو خو غلاګر کیئ دوی به وایي ولې وی د بادشاه هغه سوا نشته نو بیا به شروع کو د دې نورو خلکو نه نورو ورونو نه دي او اخره کې به دا جام دا ستا په دې بار کې راوځي او د یعقوب علیه السلام شریعت دا دی چې غلا وکړه نو دغه غل به د مال د مالک غلامي د سره به اوسي نو په دې چل به دې سار کم صحیح ده هغه ورته وی صحیح ده سبا یو مقصې کار وکړه ځکه ډارې خو یې نه شو ایسارولی طریقې ورسره وکړه الله فرمایي کذلک کدنا لیوسف دقسې موږ دا طریقه ښودلې ده او خان یوسف علیه السلام ته الله وی دا چل ورته ما وښوده نو د ورور ایسارول حلال کار دی که حرام حلال نو طریقې هم حلاله ده که نه قرآن کریم بل هیله ذکر کړی د ایوب علیه السلام بیبي ته غصه شوه بیبي ډېره نیکه وه وی که زه الله روغ کړم نو سل لختې به دې وهم الله تعالی روغ که بیبي ورته وی تا قسم کړی الله ورته وفرمیل ونه وهې په لسو لختو یو جارو راواخله او په هغې ووهه جارو یې راواغسته کې سل لختې وې او وی وهل نو طریقه نه ده دا ورته چا وښوده
دا الله تعالی هغه یو سړی وی د ایوب علیه السلام دلیل ځکه مه وایه چې ایوب علیه السلام د ډېرو نه لږ جوړ کړی سل لختې ډېرې نه وي وی هغې نه یو لخته جوړه کړه تاسو خو د لږو نه ډېر جوړوئ موږ وایو موږ دواړه کاره که ایوب علیه السلام هیله کې دواړه کاره د لږو نه ډېرو او د ډېرو نه لږو د ډېرو نه لږ جوړ که یو جارو خو د دې لږو نه ډېر جوړ که یو جارو باندې ووهه په ځای د سلو لختو یې کار وکړه نو د لږو نه ډېر نه شو اگر که بعضی مفسرین وی دا خاصه هیله د ایوب علیه السلام دا به بل څوک نه استعمالی دا د خصوصیت دی خو دا خاصه هیله په خاصه کې عامم پروت دی خاص د عام فردی ابراهیم علیه السلام دو بیبیانې وې د یو نوم هاجره بیبیو او د بل نوم سارا رضی الله تعالی عنها کور کې د بنو منځ کې خو ټکه پوکه راځي نو اختلاف راغی او سارا قسم وکړ چې زه به د هاجري بیبي اندام پرې کوم بختوره کورنۍ وه جبریل علیه السلام الله راولېږه او ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې ستا بیبیانو جنګ کړی دی روغ یې وکړه ابراهیم علیه السلام وفرمایل څنګه یې روغه وکړم سارا قسم کړی چې د هاجري بیبي اندام به پرې کوم جبریل علیه السلام ورته وفرمایل سارا ته ووایه چې د هاجري بیبي غوږ سوری کړي هغې کې به غوږوالی واچئ نو حسن به هم پیدا شي او قسم کې به هم حانسن شي دا طریقه وه که نه وه دا ورته الله وښوده اوس هم چې دا ښځې غوږونو کې غوږوالی اچئ نو دا هغه دي دا هغه تاریخ نه را روان دي زمونږ ټولو فقها او محدثینو لیکلي بشماره حواله خو زمونږ ستاسو مقصود خو په مسله ځان پویول دي چې هیله دوه قسمه ده یو د حلال او د حل دپاره ده بل د حرام او د حل دپاره ده کومه هیله چې د حلال او د حل دپاره یي هغه روا او کم چې د حرام او د حل دپاره یي هغه ناروا ذهن کې مو خبره کېناسته دا مونږ او تاسو چې مړي ته هیله کوو اوس دا حلاله ده که حرامه ده دی هیلې باندې موږ څه کوو دا مړی په الله بخو دا مقصد دی که نه قرض ورله خلاصو نو د مړي بخل په الله حلال کار دی که حرام نو خو هیله هم حلاله ده دا الله تاسو چې شریعت او اسلام وګورئ که نه الله تعالی د خپل بنده د بخنې دپاره هیلې جوړی رحمت خدا بہانہ میں جویت بہانہ میں جویت دا الله رحمتونه بهاګانې نه غواړي بانه غواړي پس چل دې معاف کوي رسول الله مبارک صحابه کرام متقیسه کوي وی 13 زمانه کې یو سړی وفات کېده او ګیره توره وه زامنو ته وصیت وکړه ګیره مې توره ده او الله تعالی د سپین ګیرې نه حیا کوي نو یو کار وکئ اوړه زما په ګیره کې واچوئ چې سپین ګیری شم نو چې وفات شو ملایکې ورته راغلې ورته وی څه راته ونه وایې سپین ګیری یم وی کله سپین ګیری تا خو پکې اوړه اچولي دي هغه وی دا خو الله نه دي ویلي چې په اوړو سپینه کې نو بیا نه معاف کو وی ملایکې د خدای دربار ته لاړې وی الله وی چې دا کار د زما د ویرې نه کړی بس معاف دی چې ته ځان په الله تعالی په چلم بخي دی بس الله خو ډېر مهربانه دی
یو سړی چې وفات کېده وصیت یې کړی چې زه د الله نه ډارېږم بچیانو ما به وسوځوئ او ایره به مې څه دریاب کې واچوئ څه ځنګل کې څه هوا کې چې الله رانه پوښتنه ونه کړي همداسې ورسره وکړه الله ته پوښتنه وکړه زما بنده دا کار دې ولې کړی خدای ستا د ډار نه ویلې زه بس معافي مواعظ عصفوریه یو کتاب دی د واعظ وړه رساله ده ځان ته م واغسته ښه کتاب دی یو سړی و ښه چلباز چې داسې 11 بجې به شوې که نه مثلا شارنو ته به لاړه او د هوټل مخې ته به ودرېده یو سړی به راروان په خیر جوړې طبیعت دې ښه دی پلار دې څنګه دی ورور او دا ته څنګه نه ښکارېدې ما وی زه به د باندې ډوډۍ خورم بس هغه به یې بوت د هوټل ته ابي دا څومره ښه سړی دی هوټل والا ته به ډېر خوږ میلمه مې راغلی قدردان یو زبردست کړۍ تیاره که او خوراک او میوه م ورسره راوړه او ګرمه ډوډۍ سړی به حیران شي چې زه خو یې پېژنم نه او دومره کړیانې او شیونه خوراک به چې آخر ته ورسېده به ده به ورته وی لاسونو ته اوبه راوړم جګېږي به نه او همداسې به تې ووت سړی به یې هوټل والا ته پرېښو سهار هم دا کار کو ماښام هم دا کار کو سم زبردست سټې کړم کله چې وفات کېدو زامنو ته وصیت وکړو چې بچیانو ما خو ډېر ورانی کړی دی او خدای خبر دی خلکو سره به روپۍ وي او که نه څه به یې کړي هوټل والا سره بس زما خښېدل دي او وهل دي یو کار وکئ دا 2 دیناره واخلئ کله چې زه مړ شم نو چاته یې ورکئ چې پادیره کې اعلان وکړي چې فلانی ښه سړی کله چې سړی وفات شي زامن یې 2 دیناره چاته ورکړه وی زمونږ دا پلار خو خلک ترې خفه وو خو تاسو به آواز وکئ چې ښه سړی چې وفات شو خلکو ادیره کې غاږ وکړو چې ډېر ښه سړی و خلکو غوبل جوړ کړو ښه سړی و بس هغه وی چې ښه سړی و هغوی ته خو یې روپۍ ورکړې کله چې وفات شي زامنو په خوب کې ولید پلاره څه معامله وشوه وایي ملایکې رالې او ډېرې غوسه وې ما ورته غوسه کېږئ ما زه جنتي یم وی ولې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای 2 مؤمنان چې چا دپاره شاهدي ورکي چې دا ښه سړی و بس هغه جنتي او ما دپاره 2 نفرو ګویي ورکړې ده وایي ملایکو راته وی چې خو دې روپۍ ورکړې دي وی دا حدیث کې نه دي راغلي چې روپۍ ورکي او ګویي ورکي نو بیا به جنت ته نه ځي وی دا ملایکې د خدای دربار ته لاړې وی الله ورته وفرمایل چې ټوله زندګي په چل تېره کړې ده اوس په چل باندې ما باندې ځان بخي نو زه بس معاف مې کو الله تعالی چا سره پیشوګان نه تلی ښه یو سړي کور ته دغه راوړی غوښه 1 کیلو ښځې ته وی دا سره که چې وي خورو ښځې هغه غوښه سره کړه خو خپله یې وخوړه سړي ورته وی غوښه دې څه کړه وی پیشو وخوړه پیشو یې راونیوله ویې تلله سړی هم بلا پیشو 1 کیلو وه ورته وی ښځې دا غوښه خو دې خوړلې ده که دا پیشو وي نو غوښه څه شوه او که غوښه وي نو پیشو څه شوه وی سړیه چې پیشوګانو تللو ته خبره ورسېده بیا زما ستا ژوند نه تېرېږي الله تعالی بندگانو سره پیشوګان نه تلی ښه بس معاف کوي دی زه بس معافي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما به چې غلام ولیده په منځ نو آزاده و به نو غلامانو بیا چل شروع که
دی به چې په لار را روان و هغه په مونځ ودرېده نو د به آزاد خلک ورته وی قربان چې ته ووینې نو مونځ کوي وایي ښه ده که نه چې ځان ازادۍ په مونځ او ما دوکه کوي په دین ښه خبره ده نو د مختلف روایات چې تاسو وګورئ الله تعالی انسان په ډېر لږ شي معاف کوي که چله مو کې د ځان د بخښنې دپاره بس خدای دې معاف کړي دا صحیح ده نو د الله تعالی د بخښنې دپاره هیله او چلم روا دی نو چې د الله بخل روا دي نو خو چلم روا دی نو فلا یرد ما ترد څلورمه خبره منګه او تاسو چې هیلة الاسقاط کوو دا داسې قصه ده ښه زمونږ فقها وایي کم سړی چې وفات شي خو د الله پاک قرضداری منځونه ورباندې پاتې روژې ورباندې پاتې قسمونه یې کړي خوړلي که کړي خوړلو نه وایي تاسو هر شی خورئ په دې نه یئ قسمونه هم خورئ قسمونه یې کړي نو د دې فدیه به ورکوي که نه د منځونو فدیه به ورکوي د روژې فدیه به ورکوي د قسمونو کفاره به ورکوي نو اوس مسله داسې ده چې د مړي مال به درې حصې کېږي د قرض د ادا کولو نه بعد سړی چې وفات شي اول به د تکفین او تجهیز کوي کفن به کوي د هغې خرچه راځي غسل صابون وغیره قبر دې نه چې بیا مال پاتې شي نو بیا به ترېنه قرض ادا کوي د مخلوق چې د دې نه پاتې شي بیا به دا مال درې حصې کېږي دوه حصه د وارثانو دی یوه حصه کې د دې مړي وصیت دی نو کم سړی چې وفات کېږي او دی د الله تعالی قرضدار دی نو دی به وصیت کوي بالثلث درېیمه حصه نو د وصیت وکړو د درېیمې حصې نو موږ چې روپۍ وکتې نو ټولې روپۍ پس د قرض نه 9 لاکه وي مثلا 9 لاکو کې درېیمه حصه څو ده 3 لکه نو 3 لکه ثلث دی وصیت یې په ثلث کې صحیح شو د ده د منځونو حساب مو چې وکړو د روژو او د قسمونو هغې نه 4 لکه جوړې شوې او دا څومره دي 3 لکه اوس به څه کېږي یو ځای ده دویم که مړي وصیت نه و کړی نو زمونږ فقها وایي که یو دوست یا یو وارث د دې مړي سره احسان کوي او وایي چې د قسمونه کړي او روژې خوړلې او منځونه قضا کړي زه به دا فدیه ادا کم او جب ته لاس کړه روپۍ راوویستې که د مړي خپلو که پردی سړی نو چې جب ته لاس کو مثلا 3 لکه روپۍ راوویستې او دلته موږ حساب څومره جوړ کړ 4 لکه نو په وصیت کې 3 لکه د میراث دي او په عدم وصیت کې 3 لکه دې سړي احسان وکړو دواړه روایت خو روپۍ څومره دي 3 لکه نو 1 لک کمی دی که نه دی نو زمونږ فقها وایي اوس به دلته هیله وکړو او د خدای په دربار کې د بخښنې دپاره هیله روا ده اوس به داسې چلو کو
چې د دې روپیو نه به 10,000 راواخلو او دا به یو مسکین ته ورکو په فدیه کې. بیا به دا مسکین فقیر ته ورکي، هبه به یې کي، نو 10,000 روپۍ خلاصې نه شوې. بیا به بل فقیر ته ورکي 60,000، بیا به بل ته ورکي. نو چې 10 فقیرانو باندې وګرځئ نو 1,00,000 روپۍ برابر شوي. 1,00,000. نو د دې سړي فدیه د 4,00,000 ادا شوه، خو روپۍ دي 3,00,000. دا روپۍ به بیا په دې فقیرانو باندې تقسیم کی. خو شرط دا دی چې دا ناس خلق څوک چې په اسقاط کې کینی دا به مالداري، ماشومان بنئ، دا مالدار بنئ، ماشومان بنئ، سیدان بنئ، فقیران بای. او د یو منځ یا د یو روژې د فدیې نه به کم نه ورکوي. امام محمد رحمه الله فرمائے زه د الله تعالی نه دا ګمان کوم، په الله مې دا ګمان دی چې یو مؤمن مسلمان د بل مسلمان د بخښنې دپاره دا طریقه استعمال کی، الله تعالی به دا مړی معاف کی او هغه منځونه او روژې به ورته معاف کی. دا د بخښنې یو طریقه ده. دا زمونږ استاسو اکثرو فقهاو لیکلی ده. صاحب د نورالعزا لیکلی، د دې یو شرحه د مراقي الفلاح هغې لیکلی ده، یو حاشیه د تحتاوي هغه لیکلی ده، النهر الفائق لیکلی ده، د کنز شرحه ده، علامه شامی رحمه الله لیکلی ده، بحر الرائق لیکلی ده. تقریبا اکثرو فقهاو دا لیکلی. ذهن کې مو خبره کېناسته. اوس یو سړی وایي دا نه منم، موږ یې مه منه که نه، ښه چې نه منې نو څه به کېږي، ته موږ ته چل وښایه. فدیه مو چې راغونډه کړه نو څو دي؟ 4,00,000. او دا روپۍ څومره دي؟ د 1,00,000 سره څه وکړو؟ زمونږ طریقې ته خو ته غلط وی، زه ته خپله وښایه. تاله چل درځي، دلم چل نه ورځي. یو سړي بل ته وی دا ګاډی ته غلط چلی، ډاکسن کې ناست، هغه ته راکوز شوی، ته ورته کېنوي، ماله خو هم چل نه راځي. هندوان چې پاکستان نه تله، معدن مولانا صاحب وایي وایي په انګو کې یو مسلمان یو هندو را سملولی وه، سیک نه هغه ګیرې م چي او سر ویښته مې او زور یې ورکاو. هغه ورته وی زور مه راکوه، مسلمان شو. هغه وی 1,000 روپۍ به درکړم. هغه وخت کې 1,000 روپۍ خو ډېر روپۍ. ویله نه مسلمان شو. وی 2,000 به درکړم. وی مسلمان شو. وی زور مه ورکوه، ویښته دې ویسته. وی 3,000 به درکړم، والکه ویښته پرېږده. ویله نه کلمه ووایه. مړه وی 1,000 به درکړم. وی کلمه ووایه. وی په 1,000 مې نه پرېږدي. ویلې نه. وی ښځه کلمه راته وښایه. وی دغه ځای کې دې خراب کړو که نه، موږ له هم نه راځي. نه بل منې کې او خپل هم نه درځي. زمونږ مسله خو زه چلو غلطه ده، ستا مسله خو صحیح ده که نه، ښه څه چلو کو سره کېږي داسې. نو دا زمونږ د فقهاو مسله. نو اسقاط اتفاقا روا، هیله اتفاقا روا. نو چې په عامو امورو کې هیله روا ده، نو د الله تعالی باندې ځان بخلو کې هیله کله ناروا ده. دغه زمونږ فقها وایي ښه، او دا مسله اجتهادي ده. یوازې دا مسله زمونږ اجتهادي نه ده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله 12,15,000 مسئلې د قرآن و سنت نه راویستلې دي، او امام محمد سے 56 کتابونه لیکلي دي.
مبسوط، زیادات، جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر کبیر، سیر صغیر. دا دیتا مسائل اجتهادیه وای چې نص صریح پکې موجود نه او علماء استنباط او استخراج کړي او په اجتهاد باندې ټول امت متفق ده. ها دویم اجتهاد کوي، ګوره خپلم کوي. که تاسو د دوی تقریرونه اوریدلی نو دوی په خپل اجتهاد کوي، خو د مجتهد اجتهاد نه مانی. نو دا مسائل اجتهادیه دي. په مسله باندې پوه شوئ. دا مې درته لنډه مسله وکړه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.